السلام علیکم ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د هغې خلکو دپاره ده کوم چې زما په شان ګناهګار خطاکار انسانان دي یعنی دویم او دریم قدم پس ګناهونه کوي هغه خویندې هغې وروڼو دپاره ده کوم چې ګناهګار وي زما په شان ګرانو کتونکو کله چې موږ ګناهونه کوو او په ګناهونو کې ځان اخته کړو نو په هغه وخت کې ځمکه اسمان کوم دی په موږ باندې څونه زیات چې کوم دی افسوس کوي موږ باندې چې کوم دی څونه زیاته موږ ته غوسه وي دا مناسب بیان اورو هغې نه مخکې یو څو خبرې سره شیر کوم چې دا بیان مخکې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ کیدای شي چې داسې خلک وي چې هغه زموږ د دې ویډیو له وجې هغه دا عزم وکړي چې نن نه پس به زه ګناهونه نه کوم الله دې موږ د کبیره غټ ګناهونه نه وساتي د کم ګناهونو له وجې چې موږ باندې الله تبارک وتعالی جهنم مسلط کوي لکه څنګه چې د قرآن وینا ده چې هر هغه انسان به جهنم ته غورځېږي څوک چې په دنیا کې غټ ګناهونه کوي او د جهنم کې د انځلو له پس چې د هغه بدن صفا شي د ګناهونو نه نو هغه نه پس به هغه جنت ته راځي نو الله دې کړي چې مونږ ډایرکټلی جنت ته لاړ شو دې خبره باندې فخر کوو چې مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام امت یو نو الله دې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له برکته مونږ بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي خو راځئ دا ویډیو ګورو او ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره شیر کوو الله دې زموږ واړه او کبیره ګناهونه ټول معاف کړي ویډیو ګورئ مخکې د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ زموږ په دې پیج باندې نوي پیج هم فالو کړئ یوټیوب چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ راځئ دا ویډیو طرف ته حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله انسان ګناه کوي که نه ګناه نو دا فرشتې وایي الله دا ستا ډېر نافرمان دی الله دا ډېر نافرمان دی مونږ ته اجازت راکړه چې دی مونږ تباه کړو دی سمیږي نه الله دی سمیږي نه مونږ ته اجازت راکړه مونږ یې تباه کړو ځمکه وایي الله په ما باندې روزانه ګناهونه کوي ما ته لږ اجازت راکړه چې زه ځان ته راوکاږم زه ځان ته راوکاږم چې زه خو ترې ځان خلاص کړمه اسمان وایي الله ما ته اجازت وکړه زه پکې د کاڼو باران ورم کاڼي پې برسو کاڼي پې وروم الله ما ته اجازت راکړه اسمان وایي اوبه وایي الله دا ډېر نافرمان دی ډېر ګناهونه کوي موږ ته اجازت راکړه موږ یې غرقو ډوبه وي الله تبارک وتعالی په جواب کې څه وایي ای فرشتو ای ځمکې ای اسمانه ای دریابه که ستاسو بندۍ خو وکړئ ورسره که ستاسو بندۍ څه چې زړه خو غواړي هغه ورسره وکړئ خو که ستاسو بنده نه زما بندۍ نو ما ته یې پرېږدئ زه یې معاف کومه زه یې څه کومه زه یې معاف کومه بنده خو زما دی نو تاسو ولې دا خبرې کوئ الله تبارک وتعالی دومره مهربانه ذات دی